په 21مه صدۍ کښې که هر څو ساینس او ټکنالوژي تر دې حده پورې ترقي کړې ده چې د دنیا هر ګوټ ته یې د تعلیم، صحت او د لارو اسانتیاوې رسولې دي. خو ولې بیا هم داسې کلي او خلک شته چې د بنیادي انساني اسانتیاوو او ضرورتونو د نیست له وجې له مختلف رنګه ستونزو سره لاس په ګرېوان دي. هم په دې لړ کښې نن د لنډي نومي کلي چې د تحصیل درازندې په شمال کښې په 15 کیلومترۍ باندې پروت دی د لارې په ستونزو خبرو او د ځایي خلکو سره به خبرې کوو. بس څه حالات خو چې آس پاس وګورئ د چا د یوه لږ څپلی په لاس کې اخیستی وي هغه لنګاږي او شا داسې وي چې خپل موټر سایکل لنګوي. خو دا حالات چې تقریبا په یوه هره میاشت موږ څپلی هم نوی کړو او کپړې هم نوی کړو. د خوړې حال خو زما په سوچ کې خو چې دا یو کم ځای دی دا باندې د فول طریقه جوړېدلی چې کوم د اوسپنو فول جوړ شي هم دا یو حل کېدلی چې په ځکه چې دا خوړه ده او داسې خوړه ده چې جاري ډېرې زیاتې اوبه پکښې ځي نیزونه راځي. زما نوم عملداد شاه دی او زه د جار سره اوسېدونکی یم. لنډي له روان د صحبت پروګرام دی خو چې دلته رالو ټایم هم سره ناوخته دی او د اوبو دا حال دی. موټر سایکل مو را روان کړی و دلته بیخي لار نه و د وتلو نو اوس موټر سایکل وال بیخي فاس راولې کوم چېرې لار مې دغه ډېره زیاته مسله ده. موټر سایکل مو راولنګېد اوس په څه خوارو باندې رسولی دی ځای ته که چېرته در ووایو خو بیا به له هغې خو په شپه باندې راځو دغه حال دی د روډ دغه حال دی چې یو ورځ باران وسي او نیز راشي بیا بیخي ستا روډ هم ختم شي پرله. نو موږ خو لا شوي یو ورځ له را روان یو صحبت له روان یو دا کم د لنډي غریبان چې کوم سهار او بېګا راځي هغه خو بیخي تباه دي چې سهار راځي هم دغه اوبو سرې دا حال چې له یې خوا پر ځي هم نوي کالي خو سره راوړی نه شي چې نوي کالي کور کې واچوي ترې ډې پورې راځي بس هغه کالي یې له کاره ځاوتلي ټول بس تر پیسو پورې نون دي په دا خړې اوبه کې راچخاږي او پیدل موټر سایکل بوځي چېرې د شپې له داسې لا د نه وکړي داسې غټه خبر وسي پر چا باندې میله ونه راځي اکسیډنټ وسي یا څه د اولاد داسې کیسي نو په دا حال کې به دا خلک روان دي دا بیماران ډاکټر له رسوي په ځکه چې ورې غټ ډاکټر سهولت هم نه دی موجوده نو چې تر درازنې پورې رسوي مول خو خپله بیماري خو جلا ده خو دا جلا عذاب پر پیښ دی چې په دا عذاب ځا به دوی ځي او تر درازنې پورې به ځان رسوي خپل مریض به رسوي نو دا ډېر سخت تکلیفات دي د خلکو دپاره. د لنډي کلي خلک د تعلیم د حصول دپاره درازندې شهر ته راځي. کله چې باران وسي او سیلابي اوبه راشي نو د لارې د بندېدو په وجه د دوی تعلیمي هلې ځلې متاثره سي او د دوی سبقونه ضایع سي. هارون شاه بخاري، لټون ټي وي، ډیره اسماعیل خان، درازنده.